عزتمنو مسلمانانو د سیرت سلسله وار بیاناتو کې د بدر واقع شروع شي او د بدر د جنگ د صحابه کرامو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د غي د ملګرو او بل طرف د مشرکین په مقابله کې د دې په مابین کې شو د رمضان میاشت د جمعې ورځ او د رمضان د میاشتې ولسم تاریخ او ولسم روزه مخکې تذکره شوی و چې کله جنگ ګرم شو د حضرت جبريل علیه السلام په اشاره سره او جبريل علیه السلام فرښتہ ده او هغه چې وینا کوي انبیاء کرامو ته نو هغه الله په اذن سره کوي ځکه چې فرښتې د الله د اذن نه بغیر یو کار هم نه کوي انسانانو ته هم دا پکار دي چې د الله جل جلاله د حکم تعمیل کوي لیکن دای سره د الله جل جلاله د خبرې د نه منلو د تعمیل د نه کولو اختیار شته خدا نه کول دا د الله وخت نه دی په دې باندې الله ناراضه کی او فرښتو سره د اختیار نشته هغه چې کوم یو کار کوي هغه د الله جل جلاله د حکم او د هغه د مرضی مطابق کوي جبريل علیہ السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی راړه چې ته یو موټی خاوري اوچت کا او د کافرو د لښکر طرف ته اوله رسول الله صلی الله علیه وسلم موټی خاوري راواغشته شګه کافرو لښکر طرف ته اوښته او هغه وشتو سره دا او فرمایل شاهت الوجوه یہ چہرے برباد ہوں یہ چہرے خراب ہوں یا اس کا معنی یہ ہے یا معنی دا مخون خراب شل دا برباد شل یا بدعا دا برباد دشی دا ویلو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو موټی شګه وشتلو چې د کافرانو د مشرکینو چې جنگ ګرم دی دا غي په سترګو کې دا غي په پوزه کې دا غي په خله کې د هر کافر د شګه نه وته دا الله جل جلاله د طرف نه او دا معجزه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس هم الله پاک کله کله د مسلمانانو چې مسلمان په دین اسلام کلک ولاړی غیبی تعاون کوي او دا غیبی تعاون د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت سره چې په داسې موقوف کیږي دا د امت تبارک کرامت ته او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده ځکه چې دا غي په امت کې داسې کیږي او دا امت دغه په تعلیمات او ارشادات باندې زی زه په افغانستان کې په عراق کې په یوزه کې په بلزه کې چې دا کوم حالات دي تاسو نه پټ نه دي په دې حالاتو کې غیبی تعاون ډیر زیات مونږ ته خبرونه کم را رسی سوار لسدی تیر شوي او اوسه پورې الله جل جلاله غیبی تعاون د مسلمانانو سره کوي او دا غي واقعاتو د دباولو کوشش کیږي د میډیا په سطح باندې سوشل میډیا کې چرته یو نیم خبر راشي کینینو چې څومره نن سبا میډیا د حکومتونو په لاس کې ده پاغه کې دا غي د دباولو کوشش کی په افغانستان کې مجاهدینو انګريز خزه اونې و او هغه په قید کې و او چې کله دا غي در پرې خودو आवाज شو نو تور خمته د ټول میډیا ولتلیو او کیمرې او مختلف سيزونه اوريو او بیا د وګه کې خو چې دا زنانه بسوي دا بسمره بد وي د دې خلکو هغه زنانه بیان داو چې دای ماته د سستری دی چې کړي نه دي
چې کوم خلکو ماته خوراک را کړی سترګې نه دی اوچتې کړي نور خلاص راړل خلا پرېدا او هغه زنانه مسلمانه شو او د هغه خلکو یې خوي نو هغه ټول میډیا خپل سامانونه مشینونه بند کړل او را روان شول مخدورن ځکه چې د هغې نه مقصد خبره پکې نه چرته چې داسې نارینه قید شوي د هغې سره دا حالات راغلي نو دا ټول کرامات دي چې غیبي امدادونه کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات کې چې داسې کار وشي نو هغه د هغې معجزه ده د مشرکینو په سترګو کې په سپېږمو کې په خوله کې دا شګه پرېوته او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا الفاظ فرمایل شاهت الوجوه دا مخونه دې برباد شي دا سیری دې ورانی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه دا وي مسلمانان اون قتل په کافرو باندې قرآن کریم کې الله پاک آیت نازل کو وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما یہ جو آپ نے پھینکا یہ آپ نے نہیں پھینکا ولیکن اللہ رما یہ تو اللہ نے پھینکا ہے دا کوم موټه شګه چې تا وشتي دا تا نه دا وشتي دا خو الله جل جلاله وشتي او سړی حیران شي چې د یو فعل اول اثبات کې نسبت کیږي مخاطب ته او بیا د هغه فعل نفي او سلب کیږي د مخاطب نه په یو جمله کې دا غي مطلب څه شو چې کوم تا وشتي دا تا نه دی وشتي د دې مطلب دا دی چې تا خو یو موټه شګه وشتلو او دا حقیقت کې الله جل جلاله وشتي دي یعنی دې کې چې کوم اثر د دین خور شو په مشرکینو کې دا د الله جل جلاله په اذن سره یو موټه خاور په ظاهر کې څه کولای شي او حالانکه دا یو موټه خاور چې ظاهر کې مسکای نو دا د الله جل جلاله په اراده او اذن سره کوي د یو سړي په مخ کې خو پریوته شي هغه د الله په اذن سره کوي زمانہ لاس چې حرکت کوي نو دا لاس جوړ کړم الله دې پدې کې روح هم الله چولې دې دا چې حرکت کوي او خوځي نو دام د الله په اذن سره او دا چې کوم موټه خشګر او چدای نو دام د الله په اذن سره او زه چې وشتل کوم نو دام د الله په قوت سره او کوم رب چې د دې لاس نه دا قوت سلب کین بیا دې سوکو کی فرعون چې کله دا غلا شروعته نو د ځان د حال نو خبر په ژوندون باندې چې کله د انسان د لاس نه او د غد خپینا الله جل جلاله دا قوت سلب کی نو د الله سره یې ځوړندې خزولې نه نو ذکر الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نسبت کړی دی په درجه د سبب او د ظاهر کې او حقیقت کې نسبت الله جل جلاله ځان ته کړی دی او پاغه کې چې څومره غټ اثر معجزاتی طور سره او غیر اسبابی طور سره چولې دی دا الله جل جلاله دا مونږ چې کوم کارونه کوو نو دا څومره خیر چې انسان ته رسی څومره کمالات چې انسان نه وشي نو دا د الله جل جلاله په اذن سره او په اراده سره دا الله جل جلاله انسان نسبت ځان ته کوي او خپل شهرت بیا غواړي او بیا چې دې مشهور شي چې څوک تعریف وکي نو بیا وي ډېر ډېر مننه نو په تاریخ باندې خپل خوشحالي حالانکه دا هر څه الله کوي انبیاء کرام او مؤمنین صالحین قران کریم کې تاسو وګورئ چرته چې داسې زیرا شي غي نسبت الله ته کوي او چې کله د یو پیغمبرنا یا د پیغمبر د متبع د مؤمننا د صحابین یو کار صادر شي نو نسبت الله جل جلاله ته کوي الله جل جلاله یوسف علی السلام واقعه کې تاسو وګورئ چې چرته څه خیر نسبت شوی د نو الله ته کړی او چې چرته خ نسبت ني نبي انبياء کرام او عباد صالحین دا غي نسبت ځان ته او شیطان ته کوي ځکه چې بیا تخلیق او مخلوق ټول الله دی لیکن شیطان سره خطا کی او نفس چې کوم نه نو د شیطان امر د انسان نفس اماره بالسوء د بدی امر کوي بیا د نفس وای نو خطا د نفس نه کیږي نسبت د ګناه ځان ته کول پکار دي او د خیر د خېګړې د نعمت د نیکی نسبت الله جل جلاله ته کول پکار دي یا الله چې جمعه تراله نتارا واستم لك الحمد ولك الشكر په دې کې زما فایده یا الله د مسلمانو کو نو داتا
توفیق را کنو ما وکړه لك الحمد ولك الشکر شکر او تعریف ستاسو یا الله دا نوړی چې ما وخوړنو دا تا راکا لك الحمد ولك الشکر الحمد لله والشکر لله دا ستاسو او ستاسو نعمت کم از کم د ورځې هر وخت د ته یاد نی نو د شپې چې سملې نو دغه ټیم کې د ورځې نعمتونه او ښه کارونه یادوي نعمتونه او ښه کارونه یادوي سهار مونځ دې کړی دی تلاوت دې کړی دی تسبیحات دې ویلي ماسپښین دې مونځ کړی چا سره دې تعاون کړی صدقه دې ورکړې ده هغه د شپې او سرسري نظر په هغې باندې واچو بیا وایي چې لك الحمد ولك الشکر یا الله لك الحمد ولك الشکر یا الله الحمد لله الشکر لله الحمد لله الشکر لله دا الله جل شانه شکر او چې کوم د بد شوی دی ګناه شوی ده استغفر الله استغفر الله استغفر الله یا الله تما معافي وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه فرمایل وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى دا چې کوم وشتل تا کړی دی دا تا نه کړی بلکې دا الله جل جلاله کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم کې حد درجه عاجزی و دومره تواضع د دنیا په یو انسان کې نو لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دومره حیا د دنیا په یو انسان کې نو لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دومره همدردی او د زړه نرمي او مهرباني په یو انسان کې نو لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې باغی کی تواضع او باغی کی عاجزی و بہرحال مسلمانان لګیا دي چې ته کافر قتلېږي چرته قیدیان کېږي قیدیان کېدل پکې بازه نو حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سوکۍ ولاړ دی پورا پلاس رسینی چې ته کافر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې حمله رسول الله صلی الله علیه وسلم په عریش کې ولاړ دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانانو تخپل مرګرو صحابه ته ګوري حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه چې انصار او سردار د انصارو ته ګوري صحابه ته ګوري بعضی صحابه لګیا دي هغه کافر قیدیان کوي تړي لاسونه حضرت سعد ابن معاذ مبارک دارن چې کوم بینو دا کله یو شان شي کله بل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوکل حضرت سعد ته وجدارن کوئی بدلیږي را بدلیږي ودوي چې ساعت څه چلې دي چې یا رسول الله ودا ښکاریږي چې ته د دې پرې تړلو باندې خپکهږي به چې یا رسول الله دا خړومبه جنگ دی د کافر سره تاسو ته دې خلکو څومره تکلیفونه او څومره اذیتونه را رسولي تاسو مرګرو ته دې کې خدای هر یو کس ویني ته یو پکار دي د مشرکینو د دې قتل پکار دی او چې دا تړل کېږي نو زما دا نه ده او حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه ولدا غسل ذکر چې مشرکین او کافر د الله بدیش ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله جل جلاله شریک نه بخي چې غسر سو شرک کوي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او دا غینه علاوه چې څومره ګناه دي نو چې چاته خوښ شي نو هغه ته بخي زمونږه اهل علم علماء کرام مفسرین محدثین د دې آیت او د داسې قسم احادیث مبارک فرمایي چې ګناه کبیره دا خود توبې نه بغیر نه مخ کیږي لیکن دې آیت نه معلومیږي چې چاته د الله خوښ شي نو ګناه کبیره متمخ کی دا الله جل جلاله خوښ شي لہذا چرتا په ژوند کې داسې موقع ګوري چې الله جل جلاله ته دسترګې نه اوخته ویول شي نو اوجاړي چرته د نه یو داسې نه خکار کیږي چې پاغه سره ستا زړه ته ټکور رسی او رب په ډیر خوشاليږي معمولی کار نو په تحری سره او په طلب سره کوي یو خدا دا چې چالو ماشين د انسان راضي مستا را روان دی یو دا چې په لټون سره ته ګوري چې داسې موقع وګورم چې چا سره خېګړو کوم چا مسوک مظلوم د ظلم نخلاص کم سوک نهر موړ کم چرته یو ساروی یو حیوان وی یو زناور دی پاغه باندې تکلیف ته چې غو تکلیف ته لري کوم کله کله زمونږ رب جل وعلا په یو معمولی کار باندې خوشحال شي انسان ته هر څه وږي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اور اللہ جل شانہ بخشش فرماتا ہے شرک کے علاوہ جس کو چاہے چې چاہتے خوښ شي غته غم معاف کی
البته د شرک نزان ساتل پکار دي. ان الله لا يغفر ان يشرك به، الله جل جلاله شرک نه خوښي. کله کله نن سبا ماحول داسې د فتنو دور دی، غیر چا پر طاغوت او شیطان دی، او آوازونه او پروګرامونه او خلق او خبرې او مجالس او محافل داسې دي چې مسلمانان په شک کې پروزي چې ولې دا شرک دومره د خدای بدی شي. مونږ هم یو مذهب باندې عمل کوو په اسلام باندې، او په دنیا کې مختلف مذاهب شته، چرته هندوان دي، چرته سیکان دي، او چرته بدمت دي، چرته یهود دي، چرته نصارا دي، چرته مجوس دي، چرته بت پرست دي. هغه دې مختیره دا دنیا خو د یو کس نه، د ټولو انسانانو ذهن کې دا خیالات راځي. زه تاسو ته مثال درکوم چې شرک څومره خراب شی. یو انسان دکان چولې دی او بل کس راشي او هغه دغه دکاندار سره کینی وای دا دکان زما تا سره شریک دی، نیم ستاره نیم زما دی، او دې په زور باندې دغه سره په دکان کې کینی، دا دکاندار به دغه سره حشر کی چې د دکاندار وسم رسیږي، د سره قوت هم شته، د سره طاقت هم شته، د په دې دکان کې شراکت کې پریوي ځان سره نه. د یو سړی زمکه جیداد د پراپرټي دا بل سړی وته وي د زمکه کې زم تا سره شریک او د زمکه د مالک وسو طاقت او قوت هم رسی او هغه سره زور چلای، نو دی به دغه صح شر کی تاسو ته پته دغه څه بوته د زمکه پری دا خو د دنیا مال د زمکه د خو انسان ځان سره وړیم نشي. کور دې په کور کې وسره شریک شي، حکومت ته په حکومت کې شریک شي. یو حکومت نه تاسو تاسو کوي چې وسړی دغه سره شي چې طاقت او وسم ني، او هغه وایي چې تاسو سره شریک، او بیا قانون بنیم زما چریږي ونیم ستا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مسلمه کذاب راغی چې د نبوت او د پیغمبرۍ دعوی کړی و، نو وته وی مدینه منورې ته راغلی و، د یمامه او د پیغمبرۍ دعوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کړی و. دغه وخت کې لا نه و کړی چې کله پیغمبر علیه السلام سره ملاقات کېدو، خو غړې وړې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې زه پتا باندې ایمان راوړم، خدا سے جل چې کله ته بیا د دنیا نه ځې نو بیا به د خلافت ما ته پرېږدي. او بعض کتابونو کې لیکلي دي چې د دې آباد ځمکې ته مالک شته او دا باندې چې کوم دینو دیهاتونه د دې حکومت ما ته راک. رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره سخی تاسو ته پته د غي د سخاوت، لاس کې د کجوري لخته و وته وی دا لخته ویني دا لخته نظر کوم، دا لختم نظر کوم، ته خو زمکه یادې او ته حکومت یادې او بادشاہي یادې. بیا یو سړی به بل کس په مل کې په کارخانه کې هغه شریک یا په زور راځي او کینې به د وسم رسی، یو هغه چې بې وسه شي هغه بل شي. نو زمونږ رب جل وعلا بې وسه نه دی، هغه سره هر قسم قوت شته، او هغه ته د سکولو د لارې او د اسبابو ضرورت نه دی، هغه بغیر اسباب او بغیر لارې کار کولی شي. هغه چې اذن او فرمایي نو ټول د دنیا او ټول کائنات داسې الټه شي، دومره قوت دی. بس خچې یو سړی د دې نه دغه سخت خبره وکړه، د یو سړی ښځه ده، بل کس ورته وایي تا سره زه په دې ښځه کې شریک یم، نو دی دا برداشت کولی شي. دی چې اسم نی که نه دی چې رنځور وي، لاس پې کار نه کوي، نو دی به پې دا سر پرې کړي، خو دا نه غواړي. او بیا الله جل جلاله سره شریک ګرځول، دا بت د خدای سره شریک ته په خدای کې، دا بت د خدای سره شریک ته په عبادت کې، دا بت د خدای سره شریک ته د کائنات په حکومت چلولو کې، دا بت د خدای سره شریک ته په دغه کې په مالکیت کې، په خالقیت کې، حالانکه هیڅ هم نه دی. قرآن کریم کې زی په زی الله جل جلاله مثالونه بیان چې کوم شی د ځان نه مچ نشي لري کولای، نو هغه تاسو د خدای سره څنګه شریک ګرځوي. بیا څوک د اور سجدې کوي، څوک د بوتانو سجدې کوي، څوک د ونې سجدې کوي، څوک د ستورو سجدې کوي، څوک د سپوږمۍ سجدې کوي، او هغه د الله جل جلاله سره شریک ګرځي. او زمکه د الله دا او جوړ کړي ته الله او صادر کې الله جل جلاله چولی دا او پالله الله. ځکه چې قرآن کریم په ابتدا کې الله پاک فرمایي الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے، اس پروردگار کے لیے ہے جو تمام کا عالم کا، تمام کائنات کا پروردگار ہے. پروردگار د فارسی ټکی دی،
پالنے والا پرورش کوونکې. مور زوی ته وایي چې بچی لوی کې ما او زما خبره نه مني، پلار ورته وایي چې ما لوی کې او زما خبره نه مني، حالانکه دای د لویېدو اسباب دي. مور او پلار ظاهری واسطه ده، لوی کړي په حقیقت کې چا دی؟ الله جل جلاله. نو مور نافرمانی نه برداشت کوي، خزه ذات ته. پلار نافرمانی د بچی نه برداشت کوي، او الله جل جلاله چې هغه خالق او مالک ته، او د رب په اذن سره انسان پیدا شوی دی، او د رب په ځمکه باندې ګرځي، او دغه ضرورت او اسباب او هر یو شی میوه او غله خوري، او بیا د نافرمانی دغه کوي، دغه نه علاوه د بل چا سجدي کوي. پیدا کړي د خپل عبادت لپاره دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما پریان او بنی آدم د خپل عبادت او بندګۍ لپاره پیدا کړي. نو حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه دا تعلیمات ټول د چانس د کړیو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او حدیث مبارک کې راځي، علما فرمایي چې دا حدیث ته تخلقوا باخلاق الله، الله کې اخلاق کو اپناو. نو چې کوم سړی د الله په اخلاق سره متصف وي، نو چې خدای شرک نه برداشت کوي، نو دا مسلمان هم شرک نه برداشت کوي. بیا به د پزړه کې څنګه دا راځي چې دا مختلف مذاهب. حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه چې یا رسول الله دا خو هغه کسان دي زویم چې د دې ویني توشي. قران کریم کې الله جل شانه او فرمایل ان شاء الله رستور روان چې کله د بدر دا قیدیان مدینه منورې ته ورسېدل، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مشوره وسته چې دې سره سو چا وی چې یا رسول الله دینه فدیه وصوله کوي، فدیه وصوله کوي به پرې دي، ځکه چې مسلمانانو په هغه سکار روان شي، جنگي سامان په واخل. چا وی چې یا رسول الله چې چاته سجبه یاد ده، لیکل وته یاد دي، په مدینه منوره کې په عربو کې په حجاز کې مکتب نو مدرسه نه و، دای ته د لیکت پړه توخی، او چې د چا نور یو فنز دو او د کار شیو هغه دی وته وخی. او چاوی لیکن دا ډیرو کمو کسان. یو حضرت عمر رضی الله عنه یو دو دا غسر مرګریو چې یا رسول الله دای ټول قتل کړي. قران کریم کې الله جل جلاله دا حضرت عمر رضی الله عنه درای مطابق وحی نازل کړ. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الحياه الدنيا والله يريد الاخره. ما كان لنبي ان يكون له اسرى، نبی کے شان کے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں. حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین میں خون بہائے. دا اللہ جل جلالہ فرمائی. او اللہ پاک پخپل بندہ دمرا مہربان دے چې او یا مین دے پخپل بچی باندې دمرا داغی محبت چی اوزے کے دمرا ندی مہربان لکه څنګه چې اللہ جل شانو مہربان. لیکن کله کله تاسو کتلی چې یوز وی د شا مور پلار ته داسې تنگ شي چې غوي چې دغه نه پیدا نه خو، او بخپل پولیس ته ورکړي، بخپل جیل تاسو. نو شرک څومره خراب شي دی چې الله جل جلاله بیا فرمای حتی یسخن فی الارض، تر دې چې دا پیغمبر پزماکه کې ویني توي کی تريدون عرض الحیات الدنیا. الله پاک په دې مشوره باندې د خپل ناراضتیا اظهار کړی دی. تاسو دا غواړئ چې تاسو د دنیا معلومات حاصله کړئ، دین فدیه واخلئ. والله يريد الاخره، الله جل شانه هو اخرت غواړي تاسو ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې موقع بیا فرمایلو چې دا الله جل شانه عذاب نږدې وي چې راغلی وي، او کچری هغه نازل شوی نه یو عمر او فلان کې به دا غینه بشي نو ټول به عذاب کې راغلی. چونکه دا مشوره د الله د حکم د نزول نه مخکې و، د خدای د حکم نافرمانی نه و. نافرمانی غیته وی چې الله پاک حکم نازل کی بیا خلاف کې. شراب چې حرام نو شراب سکلې کېدل، چې کوم شی حرام نو هغه مخکې کېدو، نو چې کله نازل شو دا غینه پس نافرمانی د ګناي کبیره ده. نو ځکه د الله جل شانه عذاب رانلو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مشورې سره دا خبره حل کړي. بهر حال شرک عظیم جرم دی. اغلوی ذات رب العالمین دا غسر په بندګۍ کې، په خالقیت کې، په مالکیت کې، په حکومت چلولو کې د کائنات او بل څوک شریک ګرځو، کانه شریک ګرځو، ونه شریک ګرځو، اور شریک ګرځو. مجوس په ایران کې
په ایران باندې مجوس تیر شوي دي آتشکدې به وي هغې ته به عبادت کول هندو په خپل مندر کې بوتانو ته مارانو ته لړمانانو ته غوا ته تر دې پورې چې د انسان عضو مخصوص ته عبادت کوي د شرم او د ستر ځای ته عبادت کوي دا خلق عرض می دا کول زما عزتمند چې دا عظیم جرم دی ځکه حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه دا نه برداشت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې موقع باندې په دې جنگ کې چې څومره د قریش او غټ غټ سردارانو ځکه غټول الله جل جلاله د مسلمانانو د الله سره قتل کړ او دام د خدای او عذاب دی چې کمزوري مسلمان په باندې مسلط شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته اعلان وکړ چې په دې کې بعضی کسان داسې راغلي دي چې غیر اتل نه غوستل لیکن مشرکین هغه مجبور کړي دي د بنو هاشم د پیغمبر علیه السلام د خاندان څخه خلک او فلانکې دای راتل نه غوستل خدای مجبور شوی نو دا کسان چې کوم او ویني نو دای مړکوي ما او دای ژوند راولي یو پاره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرشتہ کې تر حضرت عباس چې دغه وخت کې غلا اسلام نو ظاهر هغه نیولې تړلې راوست یو بل کافر د مشرک ابو البختری د په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د تسموای او ژوندې تړلې راولي قتلوي ما دغه ابو البختری پسې یو صحابي ولګیدو چې هغه انصاری دی او مجزر الانصاری رضی الله عنه دا غنوم دی تورې لاس کې دا ورپسې لګیدل دی ابو البختری ته وای چې زه د وجنم نه ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا بارکه فرمایلی چې ژوندې راولي نو څنګه دی خوخه ده نو دا خو ډېر لوی بشارت دی چې مشرکین غټ غټ سرداران قتلېږي مړ کېږي او چاته ووایي چې تا مونږ ته مونږ څه نه وایو مړ کوو دي نه ابو البختری دا ولې پیغمبر علیه السلام داسې وي دا هغه کس و چې په 13 سلسله د سیرت کې تاسو ته ذکر شوي وو چې کله مشرکین او مسلمانان او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مقاطعه کړی و بایکاټ او یو تحریر لیکلو دا غي بایکاټ د ختمولو لپاره کوشش ابو البختری کړو دا کافرو د وی چې دا ظلم دی دا ختم کړي کله به یو سره خطلو کله بل سره دا سوق دي دا استاد د خپل خاندان خلک ولې دومره ظلم کوي دی ابو البختری دا غي مقاطعه د ختمولو کوشش کړي سای کړي د تګو دو زمونږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم احسان فراموش نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کفر کې چې وسره چا ست کړیو ساتلو هو الله جل جلاله خدای انسان هغه معمولی خېګړه تاسو ته مخکې ذکر شیو چې هغه به یاد ساتله هغه ته به داغه بدل ورکو او د احسان په سلسله کې ته خبره وکم چې عباس د پیغمبر علیه السلام تر چې قید شو نو د کمیس نو بدن بربندو پیغمبر علیه او ساړو مدینه منوره کې ساړو ډیر پیدو او لاسو نتړلې مو فریادونه کول پیغمبر علیه السلام چې د تر فریادونه اوریدل نو رحم بیرالو نو وی چې ساړه دې د تاسو کمیس ورکړي نو عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق تاسو به نو اوریدلې عبد الله ابن ابي ابن سلول د ونی نه دنګ لړو مضبوط او حضرت عباس هم دغه سي دنګ لړو مضبوط نو په عباس باندې د بل چا کمیس نه برابرې دو سوا د عبد الله ابن ابي نو دی منافق و تخپل کمیس ورکړ نو چې کله دا منافق د نفاق په حالت کې مړ شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زوی په طلب سره زوی صحابي دی ښا دا غنو عبد الله د زوی په طلب سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل کمیس مبارک کوسکو او هغه ته واچول په مرګ باندې او زوی ویل چې یا رسول الله د خپل کمیس واچول تبرک د پاره هغه اثر نه کول ځکه چې کوم سړی نفاق او کفر دی کفر سره د دنیا لړ شنه تبرکات په اثر نه کوي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سره هغه بدل مخلاص کو په ژوند کې نو شوی نو په مرګ باندې وتاغه کمیس واچول رسول الله صلی الله علیه وسلم یو موقع باندې فرمایل چې ما د هر چا بدل خلاص کړی دی سوا د ابوبکر نه چې د ابوبکر بدل زنه شم خلاصولای دا به الله جل شانه ور کوي
ابو بکر صدیق رضی الله عنه. بہرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ابو البختری دا احسان نه هیرولو، نو ځکه یو فرمایل چې د ژوندې قید کړي. نو دغه صحابي ورپسې دی وته او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا باندې ستا په باره کې دا اعلان کړي. هغه وته وی چې زما سره خو یو مرګره هم د مکې نه راغلی دی، ما سره یو مرګره هم د مکې نه راغلی دی. هغه مرګره به پرې دی او که یوازې ما هغه به وجني. نو دی وته وی چې قطعا به نه پرېږدو، هغه به مړ کو وجنو. ځکه چې د جنگ د باره چې راغلی او د هغه په باره کې اعلان نه دی شوی، نو من قطعا اجازت نشته. ستا باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ځکه دې نیسم دغسې ژوند دی. نو هغه ورته وایي چې ښه ملګری مې نه پرېږدي، نو زه بیا یوازې خپل رهایي او خپل بچ کېدل نه غواړم، زه خپل ملګري ته پاتې راځم. ما هغه سره د راتلو په وخت کې وعده کړې وه، نو هغه ته پاتې راځم. نو جنګېږم، نو توره یې راوویسته. نو دا مجزر رضی الله عنه په باندې مخکې شو او بلبختري سره یې پرېږدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترالو او واقعي ورته وویل چې یا رسول الله دغسې ابوالبختري پسې وم، ما ژوندی نیولو راوستو مې چې څنګه تاسو فرمایلي، خو هغه بیا داسې ووی، ما ورته وویل چې نه ملګری دی نه پرېږدم. نو هغه په ما باندې توره اوچته کړه، زما مقابلې ته راووتو، ما سره جنګېدو، نو ما پې ګزار وکړو، نو قتل شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې شرک په وجه په حالت د شرک کې دی لاړ. دا ابوالبختري دا په دې حالت کې مړ شو. دې ځای کې د عبرت خبره ده چې دې مشرک او کافر خپل سر هغه په داو لګولو د یو ملګري د وجې نه. نن سبا مسلمان خپل ورور مسلمان سختۍ کې بري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یخذله. یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی، نه په ظلم کوي او نه بل چاته پریدي، ظالم ته پریدیم نه. نن سبا که مونږ نشو کولای، تاسو وګورئ په دې ملکونو کې به مسلمانانو څومره ظلم کوي. په چاینا کې چې نن سبا مونږ دا وایو چې چین په کافرو ملکونو کې د مسلمانانو سره خمل، په چاینا کې د مسلمانانو د پاره مختلف سخت قوانین او اصول جاری شوي. زه خو نیم تللی، تاسو کې به ډېر کسان تللی. د یو مسلمان چې ترکمن و هغه په چاینا کې د هغه په کور کې پولیس دننه شوی دی، د قرآن کریم یو نسخه یې مونږ د قرآن پاک، صرف قرآن پاک. هغه ته یې وایي چې دا قرآن پاک ته ځان سره په کور کې ولې ساتلی دی، او هغه ته یې داسې سزا ورکړي چې سړی هغې ته کتی نه شي. دا روزانه دا واقعات کېږي، کله یو ځای کې کله په بل ځای کې. او زمونږ حکومتونه، زمونږ د ملک حکومت چې څومره مسلمانان دي، څه کم 80 ملکونه د مسلمانانو دي. بعضې یو نیم پکې خبره وکړي، لیکن د دې مسلمانانو د ظلم دپاره څه نه کوي. د دې امت صفاق او ظالم انسان چې د تاریخ په اوراق کې د هغه ظلم اوس هم درک دی. حجاج ابن یوسف تیر شوی د یوې زنانه په خط سره چې مونږ هندوانو حکومت قبضه کړي وو، د هغه ډاکوانو زمونږ د خلاصي کوشش نه کوي، او دی خپله ظالم دی، صفاق دی، بې ګناه یې وینې توی کړي. لیکن د کافر په لاس کې مسلمان فرد هغه نه پرېږدي. نو دغه زنانه چې کوم دی نو د هغې د راخلاصولو دپاره خپل وراره محمد بن قاسم رااستی. د دې نه مخکې صحابه راغلي وو، دې ځای ته اسلام راوړی دی، لیکن باقاعده فتح چې کوم شکل کې د جنگ په شکل کې شوي د محمد بن قاسم سره شوي، چې د کراچۍ په سمندر باندې راپورې وته بمبور چې هغه وخت ورته دیبل وي او ټټې په علاقه کې راځي. ما خپل هغه ځای لیدلی، سمندر په غاړه د هغه زمانې جومات بنیادونه هم شته، هلته کې د راجا داهر قلعه وه، هلته را روان شوی تر ملتانه پورې راغلی. دا خلق د هغه د رحم، د هغه د ترس، د هغه د بهادرۍ، د هغه د جرأت، د هغه د مړانې دومره بیا قایل شوي وو چې دا خو دلته خو او کافر بت پرست ده. نو چې هغه لاړه نو بوتان یې د محمد بن قاسم جوړ کړي. نو د یو زنانه د یوې جینۍ په آواز او په خط باندې حجاج ابن یوسف پوره لښکر راستي، او هغه مسلمانه ده، په بل ملک کې ده، دغه وخت کې چې کوم دی د هندوانو په قبضه کې و داسې. لیکن نن سبا مسلمانانو باندې ظلمونه کېږي. مسلمان حکومت په خپله زنانه نارینا د
دا حواله کې کافر چې واه چې سو سره کې هغه سره هغه یو لطیفه غونې ده چې دوه دوستان روانو په لاره په ځنګل کې نو میلو رالو او میلو چې کوم دنو څنګه ولید دواړو نو یو منډه کوي ته وخت د بل وته پاتې شو د ځان اوغرزول نو دا ورېدلی چې سارا کاږي سان اخلي نو میلو وی چې دا مړ دی نو سای راخ کله نو میلو دا ګمانو کو چې مړ دی نو دا سي ژوندې پرې روان شو نو چې هغه بل مرګره به را کوش شو نو دنه تاسو کې چې تاسو د میلو په وخت کې سو وي ما ته وی چې دوست عام باشد کې غیرت دست دوست در پریشان حالی او درماندگی ما ته وی چې دوست خو هغه دی چې د سختۍ په وخت کې ستالاس ونیسي ما ته دا وی بهر حال عرض می دا کولو چې دا کافر دی مشرک لیکن خپل سر یې د دې لپاره ورکو غیرت هم یو شی دی او دا لوز هم یو شی دی چې د چا سره وشي دا جب هم یو شی دی نن سبا په دې کلو کې زمون په دې علاقو کې د دوه تپو دشمنی وی روغه وشي د روغه نه پس بیا پکې قتل وکړي روغه وشي د روغه نه پس بیا چې کوم نه زمکه قبضه کی بیا جګړه شروع شي نه جبشتا نه لوشتا نه اسلام شتا نه مسلمانی شتا نه غیرت شتا نه حیا شتا نه دې تکتن شته چې څوک به خبرې کوي خلک به بد وي هیڅ هم نشته په کافرو کې دا سيزونه وو دا غي استعمال غلط رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله جل جلاله مبعوث کړو مکه مکرمه کې د دې وجه دا و چې دې خلکو کې کوم صفات داسې د دنیا په قومونو کې نو لیکن استعمال غلط غیرت پکې او استعمال غلط د غیرت د وجه نه ویلور قتلولا ما کرو پر دې سړې سبا راځي دغه غیرت دا خصو کې ستېشینه الله جل جلاله هغه پکې پاتې کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې راوستلو چې دا کانټه بدل کی لکه څنګه چې د ګاډي د پټلۍ کانټه بدل شي نو ګاډي په بل طرف روان شي نو مخ کې د غیرت د وجه د ظلمونه کېدل بیا د غیرت د وجه شجاعت او بهادرۍ د کېدې په میدان کې ملمستیا پکې وا استعمال غلط هرس پکې و استعمال غلط د مال هرس پکې په پیسو په روپۍ به جنگونه کول هغه زمانہ کې په پيو به جنگونه کول جګړې به کول په کلونو بجاري او بیا چې کوم نه حالت دا سرالو چې به په ورکړه کې دا غیسانی سوتنو په تقسیمولو کې او په سخاوت کې تاسو مخ کې کېدین شي رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجه الله جل جلاله هغه صفات او هغه اخلاق دا غیر رخصم نو دلته دا واقع شو په دې جنگ کې د کافرو غړ غړ سرداران هغه قتل شو په هغه کې ابو جهل د مخکنم ابو الحکم معنا د عقل او د حکمت پلا رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم ابو جهل کې دا صدرونه راخته کوي هوا یا خشوه بارني پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په باندې لقب کې هو ابو جهل د جهل مطلق پلار جاهل دې په دې کې قتل شو عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه عشره مبشره کې هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صف بندیو کا صفونه جوړ کړ زمانه خي طرف ته او ګس طرف ته دوه ماشومان ولاړ یو معاذ او یو معوذ ماشومان نو الکانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غشتي او الکان نوجوانان نو عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه جلیل القدر صحابی دی اغه لسو صحابو کې د خوش قسمتو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په دنیا کې د جنت زیره ورکړي نو دی وی چې ما وکتل نو ما وی چې د دې په ځای زما سره غټ سړی وینو څنګه بخوا تکړه سړی دا خو ماشومان دي که چرته د دشمن حمله په مونږ باندې رااله نو دا ماشومان به قتل شي ما دا سوچ کولو چې په دې کې یو ماشوم ما ته وی چې تر ابو جهل خو ما ته وخیا ما ته وی چې بچي په ابو جهل سکه وی ما ورېدلی چې زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کنزل کوي په الله مې قسم به کما ته پته ولګی چې دا ابو جهل دی نیا به دیج بندي یازه په مونږ دواړو کې به یو کس چې کوم دی نو مری خامه یعنی پرې دمه او دا یو فرمایل چې زما سورې به داغه د سوري نه بیلیږي نه یعنی تړلې ور پسې ګرځي چې دا خبره لا ختم شوی نه و چې بل او وی دغه تاسو او دغه څه جواب
عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وی چې د دواړو ته دا د یوې زنانه بچي وخا تاسو ته مخکې نه مغشته حضرت عفرا رضی الله عنها او زامن د دې بدی جنگ کې شریک او زامن معاذ او معوذ ابن افرا دا د حضرت افرا بچي او د دې پنځرونه نورم په دې کې شریک دا دواړه لکان چې کوم دینو ورلي چې څنګه وته ابو جهل خو له پاسته پاسه سور دی دا ابو جهل لکه د باس په ورغټه شول او په دې خپل باندې په تور ورو د استر ورزي د گزارونه په وکړ رااله په دې کې دا معوذ دی بیا شهید شوی رست په دې موقع نه دې موقع ابو جهل مړ کو بچ راووت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جنگ کله سور شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بعضی وی چې یو معاذ ابن عفرا او یو معوذ ابن عمرو ابن جموح د عمرو ابن جموح رضی الله عنه چې هغه په خپل باندې ګډ صحابي دی دا غزوه او دا معوذ کې دې چې دا درې کسان او اول دغه معاذ ابن عمرو ابن جموح د به باندې گزار رومبه کړي نو د په لاس باندې گزار شو چې په لاس د گزار شو د لاس وسره ټول ورځ وړاند او جنگیدو دې سره جنگیدو د لاس اډو کې پرې کړي د پورته وخت پرې کړي د لاندې صرف سرمن باندې و نو جنگیدو نو بیا د غلاس هغه به مخه تکیدو هغه سره سم جنگیدې نشو نو هغه لاس باندې خپکه خو او د مټه راخ کړه نو سرمن بیا لږ ځکه چې اخو لټی کېدو نو بیا هغه سره جنگیدل دی او بیا دې چې کوم دینو شهید شوی نه دی د ژوندې پاتې شوی دی سره د لاس د پرې کېدو تر ډیر وخت پورې دی ژوند دا معوذ وو خدا د عمرو ابن جموح رضی الله عنه زوی دی او دا مخکې معوذ دا د حضرت افرا بچی دی کې دې شرستو دي دواړو بیا د په گزار کړي وي یا د دې نه پس گزار کړي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جنگ شروع شوی فرمایل چې وګورئ ابو جهل چرته دی ابو جهل خبر واخل مشرکین په میدان کې لاشونه پراتو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه هغه اوته تورې بلاس کې دا وېزم ګورم نو چې لاړو وې کتل نو ابو جهل پروت ته صاحب کېدا او د مرګ په حالت کې د مری درنګ سات عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وته پسینه کې ناست او د ګیرنی اونې وته وی د الله دشمنه الله څنګه رسوا کی دینه معلومه شو چې د مشرکین مګیره وا رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې په مکه کې په مدینه کې داسې کس په تاریخ کې نه دی راغلی چې د غیره نه و د نجران نه دوه عیسایان راغلی او د غیره نه وي نبی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره مذاکرات تر راغلی او خبرو اترو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخ داسې وړولو ودا تاسو ځان نه جوړ کړی تاسو ته چا ویلی دا وی امرنا ربنا هذا وی ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے رب نے مراد کسرا غشتو کسرا ته رب وی کافرو چې ګری خره وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل چې امرني ربي باعفاء اللحيه او كما قال عليه الصلاه والسلام ما ته خو زما رب وی چې ګیره لو یو ګیره پرېدا تاسو ګری خره نو دا ابو جهل ګیره د فرعون ګیره و موسی علیہ السلام په جولای کې د فرعون پروت دی د ګیری نه نیولې و فرعون غوسه شو د هارون علیہ السلام ګیره قران پاک نه ثابت ده یا ابن امي لا تاخذ بلحيتي ولا براسي موسی علیہ السلام د سر او ګیره نه نیولې او چې د خلکو سره د سو کل زلاړم کوی تور ته او دای په شرک مبتلا شو و ای زما د مور زویا ما د ګیری او د سر د وختونه منیس او فرښتې دي د غي تسبیح دادا سبحان من زین الرجال باللحا وزین النساء بالزوائب پاک ہے وہ ذات جس نے زینت بخشی مردوں کو داڑیوں سے اور عورتوں کو زلفوں سے اور بالوں سے خزه چې وخت پرې کوي او لنډۍ لکه سړو بشان دا سیده چې سړی ګیره پرې کی لکه نن سبا سړو ګیره خریل شروع کړي نو خزه وخت پرې کوي د سر ځان نه سړی جوړ کړي بهر حال ابو جهل پسینه باندې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کېناستو نو چې دای وته چې خدای ذلیل کی اغزلک الله ابو جهل وته څنګه چل دی
وای چې چا وګټله عبد الله بن مسعود ورته وای چې محمد رسول الله دا هغه ملګرو وګټل او ستا ملګرو بایله ورته وای چې ښه بیا ورته وای چې ته خو نن ډېر په اوچت ځای باندې ناستې شپونکي یې. عبد الله بن مسعود په مکه کې په ابتدا کې ګډې ضرور په مزدورۍ ورته وای شپونکي ډېر اوچت ځای باندې ناستې ځکه چې د ده سینه وه دی خو مغرور او متکبر ډېر زیات. بیا ورته وای څه خیال دی ورته وای چې سر دنه پرې کوم نو ورته وای چې ټیپ ته سر رانه پرې کې نو دوه خبرې مې واوره یو زما دا سر لغونې دا وګیم وسره پرې که چې زما سر په نورو سرونو کې غټ ښکاري او دویم چې کله خپل مرګري ته لاړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کو نو ورته وایه چې د مخکې پخوا په نسبت مې د سره اوس بغض او کینه د مخکې نه ډېر زیات شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عبد الله بن مسعود سره یوړو داسې ورته وغورځولو چې دا د ابو جهل سر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بېشک دا د ابو جهل سر دی. بیا یې فرمایل چې یو فرعون د موسی علیه السلام او یو فرعون د دې امت دی د دې امت فرعون دغه ابو جهل او دا فرعون د موسی علیه السلام د فرعون نه ډېر زیات سخت. فرعون موسی چې کله په سیند کې ډوبېدو ځنکدن پې شروع شو نو ده وی چې د موسی په رب باندې ایمان راړم او د بني اسرائیلو په رب ایمان راړم او دا فرعون چې کله مري نو دې ما ته دا سوال جواب راستئ چې د مخکې په نسبت مې د سره کینه او بغض زیات دي دا فرعون ډېر زیات سخت نو دی په دې انداز باندې مړ شو. به هر حال چې څومره سرداران او غټ غټ سلیریش سرداران په جنگ بدر کې دا مړ شوي ځکه د تاریخ په واقعاتو کې د بدر دغه جنگ دا د اسلام او د کفر داسې جنگ و چې داسې جنگ مخکې نه دی تېر شوی. بې سر و سامانۍ سره په لاس کې د صحابو سنو الله جل جلاله دومره عظیم قوت ته شکست ورکړی دی او چې کله په مسلمان کې ایمان وي او دغه ډګر باندې روان دي چې کوم الله تعالی دې ته متعین کړي الله پاک نصرت کوي. واخر دعوانا